موسی علیہ السلام یو ځل د الله راز لته نو یو انسان ولا مخې له راغی چې الله هغه له بې انتها نعمتونه ورکړي. موسی علیہ السلام ته وی چېرته ځو؟ د الله راز له ځم. و یاره الله ته به زما یو التجا ونه کي، یو سوال به ورته زما د طرف نه ونه کي. یو به کوم وایه کنه. وی الله ته به وویې چې یا الله تا ماله دومره نعمتونه راکړي دي چې د هغې انتها نشته، بس خدایه پاکه ماله نور نعمتونه مه راکړې، بس دا شته ډېر دي، بس ماله نور نعمتونه مه راکوه، زما نورو نعمتونو ته ضرورت نشته خدایه، بس دا لږ الله ته ووایه. ځکه قدم په قدم ماله الله نعمت راکوي، قدم په قدم الله ماله بس الله ته ووایه چې نور نعمتونه نه راکړي. موسی علیه السلام ویل لکه عجیبه سوال دی وکړم، خو خیر بس زه وعده مې راسره کړې ده ووایم الله ته چې مخکې داسې لاړو یو بل سړی یې ولیده چې لغړ په غړ جامې اډو د سره شته نه او دا خپل اندام مخصوصه د عورت یې دي دی په شګو کې پټ کړی دی، دومره یې کړی چې ځان یې پې پټ کړی دی په هغې شګو باندې. موسی علیه السلام ته وایي چېرته ځي موسی علیه السلام؟ وایي د الله راز له ځم. وایي یاره زما به ورته یو التجا ونه کړي. وایي ولې به ورنه کوم؟ وی الله ته به ووایې چې خدایه پاکه نو دومره قدر خورالو که چې دا جامې قدر خوراکه که نه، دغ نعمتونه خوراکه که نه، زما سره خو هېڅ هم نشته، زه خو دقه شان یم تر دې پورې چې هغه جامې هم نشته. نو دی الله ته ووایه، دی الله ته مې ووایه چې ماله نعمت راکړي، ماله څه دغه راکړي. موسی علیه السلام لاړه الله سره چې راز و نیاز وکړه، بیا ورته د دواړو خبره وکړه. وی هغه یو وایي چې نعمتونه را باندې بند کا، او هغه بل وایي چې څه خو راکړه که نه. الله رب العالمین ورته وایي دواړو ته یو خبره وکړه. وایي چې دا کوم راته وایي چې په ما نعمتونه خدایه بس دې بند که که نه، نو ده ته ووایه چې بس زما شکر پرېږدي، زما شکر دې پرېږدي، بس نعمتونه به بند، شکر مې مو باسه. او هغه بل ته ووایه چې زما شکر ادا که. موسی علیه السلام چې راواپس شو نعمتونو والا چې ویل د هلکه وی الله خو راته یو خبره وکړه. ویې څه راته وی راته یې وویې چې ده ته ووایه چې زما د نعمت شکر پرېږده، زه به نعمتونه ختم کړم، بند به کړم. وی ښه. وی زما خوله خو پرېږده چې زما د بدن هر یو ویښته د الله شکر ادا کوي، زه به څنګه شکر پرېږدم، شکر چرته هم نه پرېږدم. نو بیا الله وایي چې نعمتونه به نور هم زیاتو، چې شکر زما وباسي نعمتونه به نور هم زیاتو. بل کاکا له چې راغی چې ویلي ده وی الله راته څه وي؟ الله راته وی چې زما د نعمت شکر ادا کړه. نو هغه ورته ویې چې ښه د الله د نعمت کوم شکر ادا کړم، په ما خو جامې هم نشته. وی دې وخت کې یو مضبوطه د هوا یو لهر راغی او هغه خاورې هم تلر کړې او هغه شګې هم تلر کړې او داسې بربنډ پاتې شو چې ته زما شکر نه شې ادا کولی ظالمه، چې دا خو مې درکړې، دې شکر نه ادا کوي او دې شکر ادا کوي. دله مې دومره ورکړل چې دغه نه مې وله زیات کړل او هغه مې شکر نه ادا کوي، د هغې شګو نه مې خلاص کړ. د الله شکر ادا کوي. د الله شکر یوازې په دې خولې نه دی چې الحمدلله څلور ډوډۍ مې وخوړې او موټر کې کېناستم، د دې شکر نه دی. د شپې لږ الله ته ودرېږئ، تاسو الله ته ودرېږئ. نو رسول الله مبارک وي د الله د نعمت د ټولو نه لویه شکریا دا ده چې سړی د الله د شپې الله ته ودرېږي. زه تاسو بېګاله د الله دا نعمت ازمو کې یو څلوېښت ورځې د الله دا مونځ وکړئ او الله رب العالمین ته لږې جلاګانې وکړئ د پېشمني دا مونځ وکړئ چې تاسو باندې الله د هر اړخ نه د نعمتونو او د رحمتونو او د خوشحالو باران وکړي. او ایس باندې مو ودرېږئ، صرف په دې باندې ودرېږئ چې زه خپل رب سره راز او نیاز کوم. او دا داسې وخت رونو چې قسم په خدای الله ته انسان ډېر نږدې کېږي. زه تاسو بېګاله انشاءالله ورسره ووایئ او بېګاله الله ته ودرېږئ او د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ او دا خوند او مزه والئ. انشاءالله بیا به راته پته ولګي چې د الله دقې مونځ کې د دې پېشمني مونځ کې څومره خوند دی او بیا ورپسې